هرتو پرتو اخوا دېخوا راشه درشه په اخوال باندې د هغې جینۍ خبر شه راشه درشه ورشه درشه ورته وایه هغه کېږي چې منظوره وي د خدایه یو بادشاه د زمانې او په جهان خبر نیم خو داسې وایي مشران ښې پلټنې رسالې لښکر پوجونه ښه مغزین توپې او ډېر مشین ګنونه د بادشاه نه وکړه مشلو په ښار شپې له غواړم څلور کسه څوکیدار بیل بیل کس په خپل د شپې ساتي پار په لمبر څوکی کوی د شا د سر په لمبر څلور کسه راتلنه هره شپه به د باچا په هر لرنه یوه شپه راغله څلور کسه ماښام راغلی ودرې د باچا ته په سلام نن زموږ د څوکی وار دی شهریاره څلور کسه شپه ساتو به څلور پاره بیا باچا ورته ویل چې سمه کار دی سمه قصب سالات سمه روزګار دی دا یو کشلو ورواندې وی سلطانه وایم حال چې د تپوس وکړه زمانه زه ترکان یم دی درزي دا بل زرګر دی څلورم هم دا فقیر ډېر بختور دی موږ څلور کسه ستا نن څوکیداران یو هر خدمت چې په موږ کړی ستا نوکران یو بیا باچا ورته ویل دا مې خدمت دی چې څوکی زما کوی دا مې عزت دی زه پیرګوله ترکان واغشته په ار په ډیپټۍ د ډومبې پار شو مقرر دا نو درې واڼه ودو شو په قلار اوس ترکان څوکی کوي د شهریار څه چې ګورې اوس لرګې پروت دي هوښیاره ترکان ځان ته رانږدې که زما یاره ترکان وایي څوکیدار یم نو ده کېږم دې لرګي سره به روح روح مشغولېږم ترخز واغشته شورې اوس ته کاري کړه ځان ته یې پېښه د ډومبي پاره خواري کړه د لرګي نه یو جینۍ کړه تیاره نری پوزه غونډه زنه نقشداره کږې وروځې غټې سترګې لکه لال بیا د روزو منځ کې کېښو ورته خال هم ښایسته خپې او لاسونه روغ صورت تقریبا د نهولسو کاله قط کشمشي غاښونه سپین لري دندان ترکان ختمه استادي کړه په دا شان اول پارچه ختمې د بوتې تیار که ترکان څوملس د درزي را بیدار که ناګها چې د درزي جینۍ ته پام شو زړی به له باقي عمر په ارام شو درزي وایي خدایه څه ښایسته جینۍ ده چې په حسن کې بالا د ګل غوټۍ ده هی افسوس چې په لباس باندې وي پټه ښکارېده به د ګلاب غوندې کې سټه په دې شپه یې ولره غوښته رښمین دې دپاره یې ورته کېښود مشین درزي ویل کمیسي زر وله تیار که کنارې قسم پتري جوړې بازار که لیل پوری بخې مشین کې ورله سازې رای وایي چې په ښه شکل دې سازې دې د پاسه ورپسر که زرین شال راشه ګوره د درزي استاز کمال دویم پارچه ختمې د دریم پار شو درزي څوملس د زرګر جوړې لمبر شو چې زرګر په ډیپټۍ ودرېدی یاره ناګهه په نظر شو ګل نګاره بېهوشي د عشق شوه په وجود زور یو شیبه د شادلبار کې ونسکور چې په خود شوی خالق ذوالجلاله دا جینۍ څنګه پرته ده بې مجاله روح پکې نشته پرته ده لکه مړې خدایه سا جب صورت ته دې ورکړې هی افسوس چې په کالو باندې خوش رنګ ښکارېده به لکه ناوې د پالنګ شپېلې پکواله زرګر دکان تیار که زرې جوړ ول د غاړې چندن هار که هم دستي پتري بنګړي جوړې پیزوان که د چاندی زنځیر په غاړې هویزان که سور پتنګ یې په سینه ډک د مرو دی رای وایي چې ښایسته ښاپېرو دی فریدار چوړې راته وکړه د مړوند ششتو ګوتې پرې د پاسه کوي خوند سر تر پایه په کالو باندې بلپور شوه تا وویږي نه د هند راجا لور شوه زه پیرګل وایي زرګر بهوده کېږي پار ختم شو فقیر را بیدارېږي د خواږه خوب نه راپاسې د فقیر راغې ودرې د خدمت کې د امیر د فقیر چې دا جینۍ شوه په نظر وایي خدایه څه عجب پروت دی بشر روح پکې نشته پرته ده لکه مړې خدایه څه عجب صورت ته دې ورکړې فقیر لاس پورته که در کې د قدیر روح پکې نشته په شکل د تصویر خدایه تا نه په دې وخت ژوندی غواړم که ژوندی نه شوه تر هغې به زه جاړم پاک الله روح بدن کې که دننه راشه وګوره د پاک الله کارونه جینۍ پاسېده په ژبه شوه ګویانه بیا په مزه شوه بیا فقیر له را روانه اوس ترکان د دې زرګر په جګړه باندې راغله ودرېد د جینۍ فقیر ته وړاندې ترکان وایي ښځه زما رسي یارانو بس تاسو ټول په قلار کې نه هوښیارانو په خواره مې د لرګي نه کړه تیاره
چې لاس یو نسی زما رسي نګاره درځي وایي که ما نوې پټه کړې اوس لرګې بربنډ لغړ چا بوسه کړې زرګر وایي چې کالي پې ما امبار کړه جوړ ټکول مې د بدن وله سینګار که که لږ عقل شعور کیسیز زما دی ستاسو درې واڼو بیان په زول خطا دی فقیر وایي په دوا زما جندی شوه بیا را پاسېده په منډه ګړندی شوه یې په خوخره کې یازو شریعت له هغه پاک ځای جومات ته عبادت له پنځه واړه شریعت له را روان شو راغله ودرې د مولا ته حاضران شو بیل بیل کس کړه ورته خپله قصه تیره چې مولا یې که خبر ده دې تقریره مولا وایي جنۍ ستا څنګه تقریر دی شریعت خو چې دا سیز د فقیر دی جنۍ وایي زما اصل دی د ونې ای استاده په انسان باندې یم منې زه لرګی یم د لرګي نه مې د اصل زه لرګي لزم چې شم ورسره وصل دغه ځای کې غیبانو ونه ښکاره شوه دغه ونه ورته ارته ګواره شوه جنۍ لاړه هغې ونه کې شوه پټه دغه ونه شوه پې بنده روغه مټه څلور واړه شریعت نه شو واپس هر یو وکړه په خپل خوار خواریا بس زه پیرګل د تابعدار د درویشانو په دوا باندې خوش رنګ دی د پیرانو او د پیرانو نو پس لالیا مازدیګر دی اوبه دې وړي نه بس یار نور زمونږ د اواز دا مونږه بار بار د شوګانو کې کوو دا د دکړو باجو ترجمه ده زه ستاسو په خدمت کې پیش کوم نو دې سره خو ساز نشته خو دا د ساز په طریقه دی وی واچوي اتن یاره تن 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 الدې کولو انګن یاره ګن 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 وی کېږ د قدم روږ د قدم کېږ د قدم روږ د قدم خلک راغې ګن یاره ګن 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 وی قربان آفرین پرپرین یاره آفرین ری ری یاره شاباس ری ری یاره آفرین ری ری یاره شاباس ری ری وی لوري توشه 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 ټول خلک کا چن یاره چن 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 وی قربان یاره آفرین ری ری یاره شاباس ری ری ادا آفرین ری ری یاره شاباس ری ری دغ دم 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 دم